من يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله مولانا العظيم. دا د پیغمبر اسلام بیبیانی چې ازواج مطهرات دي او امهات المؤمنین دي، کله چې دوی الله او رسول غوره کو او د دنیا زیب و زینت او د دنیا خواهش او نعمتونه پرېښودل، نو د دوی د ډېر لوی شان ساز شو د الله او د الله د رسول او د مؤمنانو سره ډېر قدر و قیمت پیدا شو. په دې وجه باندې الله رب العزت د هغې تذکره کوي او هغې سره مخاطبه کوي او ورته وایي ومن یقنط منکن لله ورسوله. ومن یقنط چا چې تابعداري وکړله منکن ستاسونا د ازواج مطهراتنا د الله او د الله د رسول تابعداري وکړه وتعمل صالحا او د دې سره عمل صالح وکړو، نیک اعمال خپل کړه، نؤتها اجرها وربکو منگا دیتا مزدوری دے مرتین ڈبل دوچندا مزدوری بوتا ورکو واعتدنا لها رزقا کریما او تیار کړی دے منگا دی د پارا رزق مزیدار، رزق کریم دیر لوی رزق چې هغه جنت دی. یا نساء النبی اے د پیغمبر بیبیانو لستن كأحد من النساء نئی تاسو پشان د یو جماعت د جماعتو زنانو د عامو زنانو پشان یو جماعت تاسو د جماعتونو د زنانو نه نئی تاسو خو ډېر لوی شان دی. ان تقیتن که تاسو په دې تقوا باندې داسې دایمي پاتې کیږئ او تقوا اختیاروئ نو فلا تخضعن بالقول تاسو باندې نرمي نه پیدا کوئ په وینا کې او لچک به نه پیدا کوئ په وینا کې کله چې تاسو د اجانبو او پردو سړو سره خبرې کوئ. فیطمع الذی فی قلبه مرض پس تمه به وکړي هغه کس چې د هغه په زړه کې بیماری ده، یعنی بیماری د نفاق ده یا بیماری د میلان زنا او ته ده. وقلنا قولا معروفا او وای تاسو خبره معقوله توسه خبره کوئ کلکه خبره کوئ. او وقرن فی بیوتکن لازمی شي په خپلو کورونو کې او ولا تبرجنا مروزی تاسو په ډول او په سنگار کې تبرج الجاهلیت الاولى پشان دراوتلو د زنانو په ډول او په سنگار کې په جهالت اولا کې. واقمنا الصلاة او دروي مانځه لره مونځ کوئ څنګه چې مونځ د کولو حق دی. وآتینا الزکاة او ورکوئ تاسو زکات لره واطعنا الله ورسوله او تابعداري کوي د الله او د رسول. انما يريد الله
خامخا اراده کوي الله لیذهب عنکم الرجس چې لر کی تاسو نه ګندګي اهل البیت یا اهل البیت اے د پیغمبر کورنۍ ویطهرکم تطهیرا او پاک کی تاسو لا پاکول واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله او لولی تاسو آغا او یادوي تاسو آغا چې لسته کیږي په تاسو باندې ستاسو په کورونو کې من آیات الله د آیاتونو د الله نه یعنی د قرآن شریف نه او الحکمه او دارنګي هغه چې لسته کیږي په تاسو باندې هغه د حکمت خبره یعنی سنت رسول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدایت او تعلیمات تاسو ته لسته کیږي ان الله کان لطیفا یقینا دی الله بارک بین او خبیر خبردار دی د احوالو د مخلوقنا دا دی ترجمه وا نو قنوت اصل کې تابعداري ته وي وکانت من القانتين د مریم بارک راضی وکانت من القانتين ودا د تابعدارون نو قنتا یقنطو په معنا د تابعداري باندې ومن یقنط کما یوا چې تابعداري اختیار کی من کن استاسنا یعنی د ازواج مطهراتنا لله د الله اطاعت کی ومنلو د حکمونو د الله او په پرې خودلو د مناهیو د الله باندې ورسوله او د الله د رسول اطاعت کی د رسول تابعداریو کی رسول ته ضرر نه رسي اگر سره بدخلقی نه کوي داغه قدر و قیمت کوي او داغه لحاظ ساتي وتعمل صالحا او کی نیک عمل لرا دا الله او د رسول د اطاعت سره نیکو اعمالو کې وردن نشي او د نیکی اعمال خپل کی الله فرمایي نو اتها پدې زنانه ته ورکو منګه اجرها مزدوری ده دی مرتين دو کرتا یعنی ډبل مزدوری دی ورکو زکه چې د چا مرتبه ډېر لوی او د نیکی کارونه کوي نو الله ولا ډبل اجر ورکوي او چې د چا مرتبه ډېر لوی او د ګناه کار کوي نو الله ولا ډبل سزا ورکوي واعتدنا لها رزقا کریما او تیار کړی دی منګه د دې بیبي د پاره د دې زنانه د پاره رزقا کریما بهترین روزی او هغه بهترین روزی جنت دی یعنی جنت الله ولا تیار کړی دی او په جنت کې اعلی ترین خوراکونه ولا الله تیار کړی دي هغه به ول ورکوي او بیا مخاطبه کوي د زنانو د پیغمبر سره یا نساء النبی اے د پیغمبر بیبیانو لستن نه یی تاسو که احد بشان د یو جماعت د جماعاتو د زنانو داسې د عامو زنانو د جماعت پتاس بشانت یو جماعت خو تاسو نه یی ستاسو خو ډېر لوی شان دی تاسو د پیغمبر آخر الزمان بیبیان یی تاسو د امت مسلمه میان دی یی ستاسو خو د عامو زنانو په شانتي کار به ستاسو نه یي او د عامو زنانو په شانتي شان به ستاسو نه یي انتقیتن که تاسو تقوا اختیاروي او په تقوا باندې دایمي پاتې کیږي نو دغه ستاسو نه مطلوب دی ځکه چې تاسو ته دا کومه مرتبه ملاو شوه
نو دا هم په تقوا او په پرهیزګارۍ باندې تاسو ته ملاو شو او دا دې ته اشاره ده چې په تقوا باندې سړي ته الله تعالی غټې غټې مرتبه ورکوي نو فلا تخشعن فی القول پس نرمي مکوئ تاسو په خبرو کې کله چې د پردو سړو سره خبرو ضرورت راشي او خبرې کول پکاري نو په خبرو کې به لچک نه پیدا کوي نرمي نرمي خبرې به نه کې ټوسې او کلکې خبرې به کې او د خپل خاوند سره یا د خپلو محرمینو سره خو که پستې خبرې کې او نرمي خبرې کې نو دا ښه اخلاق دي لیکن دا جانبو سره به پردۍ ښځه داسې خبرې کوي د غلظت آثار به په خبرو کې د کلکوالي آثار به پکې صرف د ضرورت په بنا جواب دی او خبره ده بس دا به ورکوي دا په دې ټي وي کې چې دا یو سنو منافقانو دا لوپټم ته لري کړی دا اوس دا په خوا وګورئ موږ تیاری دي لوپټې په سره ولي دې ټي وي کې به زمونږ مسلمانه زنانه ناسته او خمزدار لوپټه به په سر کړی هغه ته نو اوس لري کړی ده د منافقانو لکه دوی په بربنډتوب ډېر ځکه خوشحالېږي چې یورپ او امریکا اصل کې په بربنډتوب ډېره خوشحاله ده او دوی خو د هغې غلامان پاتې شوي دي غریبانان او اوس هم غلامان دي د هغوی دوی په دې هر کار ډېر خوښ دی چې د انګریزانو او د امریکایانو او د یهودو خوښونه د دوی ډېر خوښ دی د موجوده د اسلامي سربراهان چې دي دا غریبانان دي دې بیمارۍ باندې مبتلا دي سخت بیماران دي نو دا هغه په دې ټي وي کې چې دا خبرونه کوي نو دا سر به م وایي او دا سترګې به م وایي او چې دا بس کوي یو پاټ وکړي که نه چې دا کله دا خبرونه بس کوي نو په دې بس کولو کې یو پاټ وکړي چې دا خلک ځان ته راګاه کوي جذب کوي یا ځان ته راخلک چې ما ته خلک متوجه شي او خبرونه څه کوي خو یا د یو صفت کوي یا د بل صفت کوي چېرته د الله او رسول صفت کوي پکې ونه کوي داسې د مسلمانانو ته یو خوشخبري واوروله او د خپل قوم ته چې تاسو له موږ دا احسانات تاسو باندې حکومت وکړو دا وکړو دا خو نه نو به دا خوله به موازوي ته کوي او دا سترګې به مړی راړی او دا سر به مړی راړی فیطمع الذي فی قلبه مرض پس تمه به وساتي هغه سړی چې د هغه په زړه کې بیماري ده د نفاق بیماري ده او د میلان الی الزنا بیماري ده مرضی دی هغه به تمه پیدا شي نو دا کله به زنانه په خبرو کې دا لچک نه پیدا کوي او وقلنا قولا معروفا وایي خبره معروفه معنا معقوله خبره کوي کلک او درسته خبره کوي زګه خبره کوي زګه او وقرن فی بیوتکن کینئ په خپلو کورونو کې پر خپلو کورونو کې کینئ دا قرنا د اقررنا او د اقررنا ماخوذ دی دا اول لري کړی شوه او د هغې هغه حرکت د فتحې راوړی شو قاف له ورکړی شو او الف له رسخت ورکړی شو چې ته حمزه وصلي یې ته اوس لاړ شه تا ته حاجت پاتې نه شي او د اقرار نه قرن ساز او قرار دی ته وایي چې په خپل کورونو کې کینئ د دې وجې نه مفسرین ترجمه کوي الزمن بیوتکن الزمن بیوتکن لازم کوي خپل کورونه په کورونو کې ناسته او داسې خراجتن ولاجتن ځانه مه سادوئ چې په مخه کور ته ننوځي او بیا راوځي او بیا وځي او بیا راوځي نو وقرن فی بیوتکن کینئ په خپلو کورونو کې لازم ونیسئ خپل کورونه
د یو مسلمان ښځې دپاره خو یا ګور دی او یا کور دی. دا زموږ په پښتو کې مشهوره دغه ده محاوره ده چې د ښځې دپاره یا ګور دی او یا کور. دا ډېره معنیخیزه خبره ده. د یو مسلمانې ښځې دپاره دا خپل کور د عزت کور دی، دا د دې د باچایۍ کور دی، دا د دې د خانۍ کور دی، دا د دې د سربراهۍ کور دی، دا په دې کې ناست دی. او چې په کورونو کې ناست نو غیبتونه نه، غیبتونه به هم نه کوئ. او ولا تبرجنا، مروزئ تاسو په ډول او په سینګار کې، په ډول او په سینګار کې مروزئ. تبرج الجاهلیه، په شان د راوتلو د زنانو په ډول او په سینګار کې په جهالت اولا کې. څنګه چې په جهالت اولا کې به زنانه میک اپ وکړو او ځان به ډولۍ کو او ډولۍ جامې به واچولي او بیا به لوپټه په سر راواچوله، نو پلونه به په اوږو باندې واپس واړول او سینې به ښکاره کېدلې او ټوله به ښکاره کېدله او ټوله به خلکو لیدله. نو تاسو به مؤمنه ښځه به او بیا خاص کر د پیغمبر خوا بیانې به دا حرکت نه کوئ، دا به نه کوئ. تاسو دا جاهلیت اولا څه ته وایي؟ نو دې کې مفسرینو ګڼې خبرې کړي. حضرت ابراهیم چې په کوم زمانه کې پیدا شوی و هغې ته هم جهالت اولا وایي. د آدم علیه السلام او د حضرت نوح علیه السلام په میانځ کې چې کومه زمانه ده هغې ته هم جهالت اولا وایي. او جهالت اخرى چې دی هغه دی چې د حضرت عیسی او د حضرت محمد مصطفی صلوات الله تعالی علیهما، دا جهالت آخره دی. او ډیره بهترینه ترجمه لري دا ده چې د جهالت نه مراد د اسلام نه دا مخکې زمانه د کفر ده. د قریشو دا دور چې کوم دی د اسلام نه مخکې، دا جهالت اولا دی، دا جهالت اولا دی. دا او جهالت اخرى بیا هغه دا فسق و فجور دی، فحاشی او عریانی ده چې په اسلام کې دننه پیدا کیږي. اوس چې کومه پیدا شوې ده او کومه بېدیني خورېږي د فحاشۍ او د عریانۍ په نوم باندې، او دوی ورته ترقي وایي. دې ته چې ښځه بربنډه کړي دا دې ترقي وکړه، د لګانو دا دې ترقي وکړه. او په داسې طریقه باندې دا تبرج راغی. دا چې تاسو دې دوبۍ ته لاړ شئ که نه، نو تاسو به دا ووینئ، بیا تاسو به ووینئ د ښځې مخ نه، سینې نه، دا سپغوز به هم ښکاري، دا به هم تا ته ښکاره شي، دا پتونان به هم ښکاري، یعنې ټوله ښکاري. ته به حیران شې چې الله دا هم یو اسلامي ملک دی، دا شیخان هم د اسلام دعوه کوي. مړه ستاسو نه خو به هندوان هم ښایي، د شیخانو خو هندوان به هم ښایي، څه حیا به پکې په هغه هندو کې، او دوی کې څه حیا نه ده پاتې شوې. یعنې په الله باندې یقین وکړو چې زه به تلمه په یو ملګري سره په دوکان کې ناست وو، چې راووتو سترګې به یې راکولې، بس د ښځې په سپغوز به نظر لګېد. دونه بربنډتوب دا په اسلامي ملکونو کې. اوس محمد د هغې تقلید کوي، وایي دا سعودي هم دقسې ترقي ورکول پکار دي لکه د دوبۍ له چې کومه ترقي ورکړی شوې.
محمد پکې لا دا ټپه غږی مالاو دا کارم کو شروع کړی دا 20,000 زنانه او ته ډریوري اجازه ورکړي تاسو ډریوري زکاو ډریوري کوئ لکه چې سړی کم شوي دا دوی نشته نو دا دې ته وایي جهالت په اسلام سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه چې دې صدی یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی او ډېر لوی بزرګ عالم دی او دین باندې پوهه دی بس حقیقت دا دی هغه وایي جاهلیت په اسلام بیا وګورئ چې جاهلیت په اسلام کې ته وښایي چې څه کار نه وي واقمنا الصلاة کله چې الله رب العزت د بدو کارونو په باره کې ورته فرمایل چې دا کارونه به نه کوئ نو امور مصلحه ورته ذکر کوي چې په هغې باندې په سړي کې صلوح او نیکي نورم بړاویږي نو فرمایي ورته واقمنا الصلاة ودروئ مانځه لره د پیغمبر بیبیانو مونځ کوئ څنګه چې د مونځ کولو حق دی واتین الزکاة او ورکوي زکات لرا زکات ورکوي تاسو واتعنا الله ورسوله او تابعداري کوي د الله او د الله د رسول د الله او د الله د رسول تابعداري دا امور مصلحه دي اوس الله دا قسم حکمونه ولې تاسو له درکوي انما يريد الله خامخا اراده کوي الله لیذهب عنکم الرجس چې لرکی ستاسو نه ګندګۍ لرا رجس په معنا د ګندګۍ باندې راځي یعنی ګناهونه ځکه ګناهونه ګندګي ده په دې باندې سړی اسکا کېږي انسان په دې باندې بدنما ښکاره کېږي انسان په دې بدي ښکاره کېږي نو دې دپاره چې لرکی ستاسو نه ګندګۍ لرا اهل البیت دا دلته حرف ندا محذوف دی دا منادا ده یا اهل البیت اے د پیغمبر کور والو اے د پیغمبر اهل بیتو دا ذکر تاسو ته الله دا پرامین درکوي او دا حکمونه درکوي چې تاسو د ګندګونه څنګه چې ساتلی یئ د دې ادامه د لدر کې او د کسې تاسو ګندګونه وساتي اوس اهل بیت رسول الله څوک دي نو ازواج مطهرات پیغمبر خدا بیبیانی دا پیغمبر خدا اهل بیت او فاطمه الزهرا دا حسن دی حسین دی او علی رضی الله تعالی عنه روافض خدای غرق کړي دي ځکه غرق شوي دي هغې وایي چې د پیغمبر د اهل بیت نه مراد حسن او حسین او فاطمه او علي دي او ازواج مطهرات د پیغمبر خدا اهل دي نو شیعګانو ته چې ستاسو دا ښځې ستاسو په کورونو کې اهل دی او که نه دي نو هغې ورته اهل ذکر وایي چې هغه هسې مر کال طلاق کوي شیعه هر کال ښځه طلاق کوي په حسین پسې د خفګان نه ایسته ښځه طلاق کوي دا بې غیرته بچی چې پلار یې څوک مړ کړي او د یې ښځه طلاق کوي نر بچی هغه د پلار بدلی وي حسین چې په څه باندې سر ورکړی و هغه په دنیا کې راولی چې شریعت نظام دی قرباني چې حسین د سر پاره ورکړې وه هغه کار وکړ د نر بچي کار دا دی چې د پلار هغه ورثه راټینګه کړي دا نه چې د لور په شان په پلار پسې جاړي او ګریوان شي دا ځان چې وایي دا ګریوان شي که نه دا د حسین صاحب لوڼه دي دا شیعهګان لوڼه دي ویطهرکم تطهیرا خو دا سنیان د دې شیعهګان نه زیات بېکاره شوي دا کوم سربراهان چې اسلامي ملکونه دا ټول دغه نه دي دا ټول سنیان نه دي د دې سني نه خو شیعه هم ښه دی ویطهرکم تطهیرا او پاکوي تاسو لا پاکول واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه
په کورونو کې کېنئ او په کورونو کې چې غریبانانې زنانه سیوا د غیبت نه بل څه نه کوي. یعنی لویه بیماری په زنانو کې نن د غیبت ده، او غیبت چې دی دا اشد من الزنا، دا د ګناه نه د زنا نه زیاته غټه ګناه ده. او د هغې وجه دا ده چې زنا سړی وکړي نو توبت یې وباسي، لیکن د غیبت نه څوک توبه نه وباسي، غیبت نه توبه نه وباسي. د هغې وجه دا ده چې ته ورته دا خبرې ولې کې مه کوه، دا ولې وایي دا پکې نشته څه. نو ته چې په چا پسې خبرې کوې او هغه پکې هغه خبرې یي دا غیبت دی، او چې ته په چا پسې خبرې کوې پکې نه یي هغه بیا غیبت نه دی، هغې ته بهتان وایي. هغه بیا په شریعت کې د هغې نوم بهتان دی. نو دا چې کورونو کې کېنئ نو واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، یادوئ ما یتلی هغه چې لوستی کېږي په تاسو باندې ستاسو په کورونو کې دننه من آیات الله، د آیاتونو د الله نه، یعنی د قرآن مجید نه. دا پته ولګېده چې پیغمبر خدا به خپلو بچو او خپلو زنانو ته هم قرآن ویو، او دا قرآن چې کوم صورت به نازل شو تمامو صحابو ته به یې ویو. اوس خو قرآن راغلی دی خو دا تش د تلاوتونو دپاره دی او د منځونو دپاره دی او د ختمونو دپاره دی چې په مړو باندې په ختمونه به کوو، او په جنازه کې چې کوم دی نو د مړي سر ته به مقبرې ته ووي او بیا به یې راوالو هلته بیا یې د سخات په ډیري باندې کېږي. اوس مونږ قرآن نه دا شی احساس کړی دی. قرآن دې لپاره نه، قرآن د یادولو کتابو او قرآن د عمل کولو کتابو او قرآن د نافذ کولو کتابو. څنګه چې په صحابه پوه شوي او څنګه صحابو په خپله زندګۍ کې نافذ کړی و، عکسې موږ نه خو کاته خرابه شوې ده. بس موږ خو ملا به پاسي د قرآن آیات به ووایي، حدیث به ووایي، بیا به خپله کیسه کوي. یا الله دې غرق کا، خلک به وایي چې ګیندار یې د قرآن او د حدیث نه لګیا دی، او هغه ته د خپلې خېټې نه لګیایي. او بله ورته هلته یو ملا لګیا و او ویې ویلې چې دغه دی ده زمونږ په ګاونډ کې داسې یو زنانه وه او هغه ډېره موده پس چې کوم دی راویستې شوه او روغه جوړه. وایي زه ما ویلي چې زه دې معلومات کوم چې دا څنګه داسې روغه جوړه ده. او وایي ښځه مې خپله ځان سره روانه کړه او لاړمه د هغې ښځې کور ته او د هغې دا پسماندګانو نه مې تپوس وکړو چې دا څنګه ښځه ویل دا داسې ښځه وه. اوس ګوره کیسه کوي، دا داسې ښځه وه چې دې د خاوند نه په عمر کې چپړې هم نه دي غوښتي. چپړې وایي دې د خاوند نه چپړې هم نه دي غوښتي. اوس دا کیسه ده وی زموږ د عوامو ورته راسپول نشي کړي، لکه چې د قرآن نه لګیایي یا د حدیث نه لګیایي. موږ ځانه پیغمبران ساز کړي، خپلې خبرې خلکو ته کوو. موږ د یهودیانو ځینې مودیان دي، موږ ځانه پیغمبران ساز کړي، خپلې خبرې خلکو ته کوو. د الله او رسول خبرې هېرې شوي دي. نو دا کیسهګر مولیان دي، دې ته قصاصان وایي په دې کتابونو کې. دا ډېر بدسترګي دي، په سترګو کې څه حیام دی. دا یو مشهوره واقعه ده. یو ځل یحیی بن معین او احمد ابن حنبل په یو جومات کې ناست دي، دا دوه غټ امامان دي. یو قصاص پاسېد د مازدیګر نه وروستو او زګونه یې ونیستل او یو حدیث یې وویل چې دا ماته یحیی بن معین او احمد ابن حنبل نه دا حدیث را رسېدلی. هغې ژوندي دي ناست دي په جومات کې. چې کله هغه زګونه ونیستل او راغی واعظ کېناسته، ای لکه تا چې دا کوم حدیث حواله ورکړه چې دا ماته یحیی بن معین ویلی دی او دا ماته احمد بن حنبل ویلی، نو زه احمد بن حنبل یم او دا یحیی بن معین دی. نو مونږ خو تا ته دا حدیث نه دی ویلی.
یاره هغه دغه وایي هغه بدسترګې وایي ما ته چا ویل چې دا احمد ډېر کم عقل دی خو ما به دا نه منله نن مې ومنله چې ته یقینا کم عقل یې ځکه چې په دنیا کې یو ته احمد ابن حنبل او په دنیا کې یو دا یحیی ابن معین دی ولې بل احمد نشته بل یحیی ابن معین نشته دا دونه بدسترګي بیا چې دونه لوی عالمانو ته هم دا خبرې کوي نو واسکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله یادوي هغه چې لوستې کېږي په تاسو ای بیبیانو ستاسو په کورونو کې د آیاتونو د قرآن نه د قرآن د آیاتونو ورد کوئ د آیاتونو یو بل سره مذاکره کوئ او آیاتونه یو بل تاسو اوروئ په آیاتونو یو بل پوهه کوئ والحکمه او دارنګي هغه چې لوستې کېږي په تاسو باندې سنت رسول د حکمت نه مراد د عقل خبرې دي او د عقل خبرې د جناب رسول الله خبرې دي نو سنت رسول ته مراد دی ان الله کان لطیفا خبیرا یقینا دی الله باریک بین لطیف دی داغه علم د مخلوق هرې ذرې ته رسېدلی دی او خبیر دی خبردار دی د احوالو د مخلوق نه د مخلوق تمام احوال هغه ته معلوم دي په دې آیاتونو کې یو څو خبرو ته اشاره شوه لا شرف الا بالتقوى شرافت انسان ته په دنیا کې نه ملاويږي مگر په پرهیزګارۍ به ملاويږي یاد ساتئ په تقوا به ملاويږي قرآن وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې ډېر عزتمن په نزد الله هغه دی چې په تاسو کې لوی متقي وي پرهیزګار باب فضل نساء النبي وشرفهن دویمه خبره د پیغمبر خدا د زنانو غورواله او داغي شرافت په دې آیاتونو کې ذکر شو او نمبر 3 حرمت ترقيق المرأة صوتها وتلين عباراتها اذا تكلمت مع اجنبي حرام دی نرمی د زنانه په خپل आवाज کې او نرمول د خپل خبرو کله چې د اجنبي خلکو سره خبرې کوي دا فعل حرام دی نمبر 4 وجوب بقاء النساء فی منازل لازم دی بندول د زنانو په خپل کورونو کې ولا يخرجن الا من حاجه لا بد منها مگر وته شي د حاجاتو لپاره چې کوم داغې نه لا بودي زنانه ضرورت راغی بار تر وتل بالکل وتی شي خو په حجاب کې بوزي په پرده کې پردې سره اجازه بخاری کې حدیث دی یو شپه سوده بیبي د پیغمبر خدا بیبي ده دا بدن ناسب لوړم او غټه وره بدن نو هغه وته نو حضرت عمر بهر ناست مرګرو سره هغه سودا نه منګو پیژندلې ته سودا او دا حجاب نه رستو خبره اگر واپس شو نبی رسول الله دغه په کمره کې ناس او ډوړې خوړله یا رسول الله زوته ما عمر دغه څه لګاو نبی رسول الله تاسو ته بالکل اجازه ته ضرورت لپاره وته بخاری حدیث دی بالکل تاسو وته د ضرورت لپاره زنانه د ضرورت لپاره بازار ته هم تللی شي ضرورت په بنا باندې سودام کولی شي ضرورت په باره باندې کې اسپیټال لم تللی شي خو په پرده کې دی خبر حاصل کړي پرده او حرمت التبرج حرام دی خپل زینت ښکار کول تاسو به وسوای دا مولوی شه په پرده د زنانو د لمنو ته ګور تاسو سنو زنانو ته وګورئ د مسلمانانو زنانو ته د دې لوپټه ځان لخکاری کمیس ځان لخکاری پرتګي ځان لخکاری دا په پرده کې کور راوتی او خاون ورسره یا پلا ورسره رور ورسره زی ورسره او مسلمان رور دی مسلمان پلا دا مسلمان ده او دا په دې کې راوتی ضرور بورکه غرزول شروع کړي خزو او پړونی واغه پړونی مسلری کړي اوس پټی کړي دي بل ورځ په یوګو درته راچولي یو په یوګا چولي او د ټیوي والا په شان بګرځي ځکه چې موږ د پټیوي کې دغه سبق راکړي په ټیوي کې هم ته عائشه ام المؤمنین
د ام سلمې د زینب بنت جحش داغي تاریخونه هم موږ ته څوک نه بیانوي. موږ ته خو دغه د ډمو مومو چې کوم دی دغه بیانوي او د ښځو نه ډمې سازي لګیا دی. نو حرمت التبرج حرام دی زینت ښکاره کول. او وهي تبرج څه ته وایي؟ ان تتزین المرأة دا چې ښځه ځان ډولۍ کړي وتخرجو بادیة المحاسن او په ډاګه کړي خپل ښایستونه متبخترة فی مشیا او په دې تلو کې یو چل کوي په مکیز باندې رواني. علی المسلم ان یذکر ما شرفه الله به من الایمان و مومن لازم دی چې یاد کی هغه چې الله ولا په هغې باندې عزت ورکوي چې ایمان دی اسلام دی. لیتفرع عن الدناءة والرذائل دې لپاره چې د مرتبه اوچته شي د ذلت او د بیکارګۍ او د لاندېوالي نه او د ګناهونو نه. نمبر 7 دا چې بیان الحکمت هي سنت الصحیحه. بیان د حکمت څه شی دی؟ سنت نبوي دی. او اخري خبره الاشاره الى وجود جاهلیت انسانیه. جزائری وی دی کې اشاره ده دیتا چې جهالت دویم به پیدا کیږي خو په اسلام کې وي. وقد ظهرت مذ نصف قرن. او جزائری وی دا د نیمې صدۍ نه وشوه اوس زموږ نه مخکې د نیمې صدۍ نه وروسته دې شي ډېر زور کړی دی. وهي تبرج النساء بالکشف عن الرأس چې هغه د ښځو سر ښکاره کولو سرونه ښکاره کړو والصدور سینې ښکاره کړي او دارنګه والساقان پنډۍ ښکاره کړي وحتى الاخباز حتی چې ورنونه یې ښکاره. ښځې به په وړو کې راګي شي داسې کمیسونه یې کړي او پرتوګونه یې کړي خنګرې به یې ښکاري. د دې سره به څه کوي؟ دا مسلمانه خبره او دا مسلمانان په داسې غفلت کې روان دي. زم چې خدای ورځي مسلمانان څه سوچ دی په دې وخت کې. دا قرآن زمونږ لپاره آینه ده. دا موږ ته لار ښیي او موږ ته اسلامي زندگی او اسلامي آداب ښیي. دا قرآن خپل کوي او په دې قرآن ځان پوهه کوي او دا قرآن خور کوي. دا قرآن خلکو ته ووایي که تاسو الله سره خپل په سپین مخ باندې ملاوېدل غواړئ نو دقې لار ده بس. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهه کړي او دې سره سره دې الله موږ په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راوړي. څوک ورته کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي، په بدقسمت الله دې تباه کړي. الله دې زموږ ټول ناراضي شي، مشکلات د دنیا او آخرت دې الله زموږ حل کړي، خاتمه دې الله زموږ ټول په ایمان کې.